خخولو نه رستو د دې ټولو شیزونو اعلان پکار دی. مثلا دا ویل پکار دی چې خوږو خوږو اسلامي وروڼو زیما تلاوت پکېږي، دعا بوي، اذان بکېږي او تلقین به ورته کېږي. نو ما خوږو خوږو اسلامي وروڼو دا تلقین دې دپاره ځکه چې کوم مړي ته تلقین ونه شي نو شیطان څه وخت چې فرشتې دنه تپوس کې مر ربو کا نو شیطان دې مړي ته خپل ځان طرف ته اشاره کوي. امیر اہل سنت دامت برکاتهم العالیہ ارشاد فرمایي د ټولو نه بهتره ځمکه جنت البقیع دی. کدا نوي نو بیا په کار دی چې یو د الله دوست په قرب کې خخ کړلی شي. خو یاد ساتئ په ځای غصب یعنی په زبردستی سره یوه ځمکه اخیستلی شوي په هغې کې نه دي ایښودل پکار. په زبردستی سره یوه ځمکه اخیستلی شوي په هغې کې مړی خخول ناجایز او حرام دی. د دې احکامو تفصیل دپاره وګورئ تجهیز و تکفین صفحه نمبر 130 نه تر 102 باندې 200 پورې. بهتره طریقه دا دی چې قبر ته یو کس ورښکته شي، 2 کسان هم ورښکته کېدی شي او که 3 ورکوشي نو پروا نشته دی. او ښځه به محرم ورښکته کوي، بل چاته د ښکته کولو اجازت نشته دی. او که هیڅ څوک نه وي نو بیا به پرهیزګاره بندګانو باندې ښځه ورښکته کولی شي. اوس په کفن باندې لیکلو متعلق ما عزتمندو دور مختار په کفن باندې لیکل جایز او دا بخنې سبب شمارلی دی. بلکې دومره پورې راځي دور مختار کې دی چې یو کس خخولو نه بعده چا په خوب باندې وکتلو چې څه در سره وشو نو هغه ورته وی چې چا زما په تندي باندې بسم الله الرحمن الرحیم را لیکلیو، الله رب کریم بسم الله په برکت سره ماته بخنه وکړله. ما عزتمندو که چېرته قبر کې تاکنما صورت جوړول با برکت شیزونو دپاره هغه ناممکنه وي نو بیا په کار دا دی چې په کفن کې ورسره کېږدولی شي. او بهتره طریقه دا د امیر اهل سنت فرمایي چې یو سید ماته تلقین وکړي. ولې چې تلقین کې دونه بعد فرشتې وایي زید چې زوتې دته خو ارس خپلو خپلوانو خیلی دي. یعنی تلقین فایده دا دی څوک که چاته تلقین وکړي نو هغې فایده دا دی کله چې دی قبر کې کېښودلی شي فرشتې هغه نه تپوس دپاره راشي نو فرشتې روانې شي او وایي زی چې زو دته خو خپلو خپلوانو ټولې خبرې خیلی دي. خو یاده وساتئ که چاته د یو کس مور نوم نه ورځي نو هغه به څه کوي؟ حدیث شریف کې دي صحابه کرامو عرض وکړو قربان تلقین په وخت باندې که موږ ته د چا مور نوم نه راځي نو بیا به څه کوو؟ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې تاسو بی بی حوا علیه السلام طرف ته نسبت وکړئ ځکه چې دا خو د ټولو مؤمنینو مور دی. زما خوږو خوږو اسلامینو مزید تفصیل دپاره وګورئ تجهیز و تکفین صفحه نمبر 123 نه تر 147 پورې. الله رب کریم دې مونږ ته په دې طریقې سره خپل مړي خخولو توفیق عطا فرمایي. او زما خوږو خوږو اسلامینو الحمدلله عز وجل تبلیغ قرآن و سنت دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک نظار شمه چې دا هر شعبه کې زمونږ مسلمانو رهنمایي کوي. په تجهیز و تکفین کې تاسو دا طریقه واورېده زمونږ په پښتو ژبې کې. نو خوږو خوږو اسلامینو دا عرض دی چې دې طریقې سره تاسو خپل مړي خخوئ او د دې طریقې مطابق نورو ته هم اسلامینو ته دې دعوت ورکوئ او مدنی ماحول سره خپل ځانونه وابسته کړئ. الله رب کریم دې څنګه ما پیر و مرشد فرمایي او مونږ ته دا ذهن را کړی دی چې منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند. ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش کول دی. الله رب کریم دې مونږ ته د هر انسان اصلاح کوشش کولو او د خپل ځان اصلاح کوشش کولو توفیق عطا فرمایي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.